بله ورځ موږ د پېښور نه را روان وو نو عجیبه غونې واقع مو ولیده په لارې سوات موټروی باندې چې موږ د پلی انټرچینج ته راورسېدو نو په دې ټول پلازه باندې یو سوزکي والا ولاړ دی او داسې بېقراره غوندې ولاړو خلک ولاړي نو یو ډرایور یې صحیح کوو بل ډرایور به یې صحیح کوو نو زمونږ په ډرایور باندې د سترګې ورغلې نو رامنډه یې کړه خواله راغې د ده شکل و صورت داسې نه و چې ته داسې توقع وکړې چې دی به چېرته دیندار وي او دی به د الله نه یریږي په منډه راغې ځکه ټول پلازه کې ځکه ولاړو چې هلته ګاډي ودرېږي ټول پلازې ته وی چې دا اخوا چې کم موټروی نه کوزېږي خلک دی غر ته لینک روډ دی پېټرول پمپونه دي وی دا وړاندې نه و دویم پېټرول پمپ کې مې پېټرول واچول او 400 روپۍ را سره پاتې شوې او دا به ورته ته ورسې او دا به ورته ووایې چې هغه سړي پېټرول واچول او دا پیسې پاتې شوي دي او د هغه نه څه غلطي وشوه پاتې شوې را سره او وی دا ځان سره نشم وړی دا به زه په کوم ځای کې ګرځم او بېرته تلی هم نشم نو پیسې خو ته موږ راواغستې هغه پېټرول پمپ والا ته هم ورسولې هغه ته هم ورکړې په لاره باندې موږ 3 کسان په ګاډي کې ناست نو په دې موضوع خبرې کولې چې دا سړی د ده دا شکل و صورت خو همداسې نه ښکارېده د ده په زړه کې د الله یره څومره پرته ده 400 روپۍ دي نو د یو غریب سړي دپاره 400 روپۍ ډېر شي او شاته ورته په دې ګاډي کې یو سره کولاو سوزکی نو یو 2 کسان ورسره ناست وو نو یو کس ورته اواز ورکړو پرېږده مړه ځه هغه ویل نه نه داسې نشي کېدی دا پیسې به خامخا رسول غواړي موږ هغه ته پیسې ورکړې او په دې موضوع باندې تر ننه پورې تر اوسه پورې دا سړی زموږ د زړه نه نوځي په دې معاشره کې ښه خلک هم موجود دي نیکان خلک هم موجود دي حلال خواره موجود دي ځکه په دې معاشره کې خیر ورپکې دی د پردي مال جیب ته راوستل په جیب کې ایښودل په غلطه طریقه باندې مال قبضه کول د چا پردي جایدادونه قبضه کول میراث قبضه کول غلا کول دوکه کول ملاوټونه کول او خلکو له دوکه ورکول او په غلا غلطۍ باندې ډېر مال حاصلول دا د مؤمن شان نه دی حرام رزق نه ځان وساتئ د سود نه توبه وباسئ